بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور. حدیث نمبر 688 دا حضرت انس رضی الله عنه روایت دی. دیوی چې ما الکانو سرا ماشومانو سرا لوبی کولا، نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی زما خواته او زه د سکار د پاره ولیږلم. نو چې کله سکار پسې زه لاړم نو واپس کور ته تګ کې د خپل مور خواته تګ کې په ما باندې ناوخته وشو. نو زما مور ما ته وویله چې دا ولې ته دومره لیټ رالی یا ولې در باندې ناوخته شو، څه شی ته منع کړی وي؟ نو انس رضی الله عنه ورته فرمایي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یو کار د پاره لیږلی وم، له دې وجې نه زه لیټ شوم. نو بیا د دې مور دې نه تپوس کوي چې څه کار پسې ته لیږلی وي محبوب علیه الصلاة والسلام. نو انس رضی الله عنه ورته فرمایي چې دا یو راز خبره ده. نو د دې مور اوس ورته دا نه وایي چې دا څه راز دی، ما ته هم ووایه، مورې پوهه وکنه. نو هغه ورته جواب کې وایي چې د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام دغه راز چاته ښکاره نه کړي، دغه شانتې ځان سره پټ وساته. بیا دغه حضرت انس رضی الله عنه حضرت ثابت رحمه الله ته فرمایي چې د الله په ذات باندې قسم که چرته دغه خبره ما یو چاته ښکاره کوله یا دغه راز که مې چاته ویله نو ما به تا ته دغه راز ویلي. نو دې حدیث کې د انس رضی الله عنه د رازداری هغه بیان کیږي چې هغې د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام دغه راز ښکاره نه کړو. دویم د هغې مور له طرفه هم ورته دا خبره ورکولی کیږي چې دا راز چاته ښکاره کوه ما. نو یو خبره خو د دې خبرې به مونږ هم خیال ساتو که یو انسان چرته یو کار وکي یا یو چا سره خبرې وکي نو ته بیا ورنه ډېرې پوښتنې مه کوه چې دا خبره څنګه وه یا ما ته ووایه، زه خو ستا نږدې ملګري یم. نو زمونږ پښتنو کې یا په کور په دې خلکو کې غټ مرض دا یي که نه چې کله مونږ یو چا نه یو راز پټ کړو نو بس مونږ زر ووایي ستا په ما یقین نشته، ستا په ما بروسه نشته، یا ته زما سم ملګري نه یې ځکه راته نه، بس راز راز وي. چې انس رضی الله عنه خپل دغه مور ته راز نه وایي، نو چې مور نه بل نږدې خو څوک نه وي که نه. نو چې کله د دې مور هم ورته وایي چې دا راز چاته مه ښکاره کوه، نو ما او تا ته هم دا مناسبه نه ده چې یو انسان خپل راز پټ ساتي او ما او تا ته نه بیانوي. نو ما او تا ته مناسبه نه ده چې مونږ هغې نه ګیله وکړو چې دا خبره خامخا ماته وکړه. اوس حدیث ته وګورئ. وعن ثابت رضی الله عنه عن انس رضی الله عنه، حضرت ثابت رضی الله عنه د حضرت انس رضی الله عنه نه روایت نقل کوي. قال چې حضرت انس رضی الله عنه فرمایلی ده اتا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، راغی زما خواته رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام وانا العب مع الغلمان، او ما لوبی کولی وړه الکانو سره. غلمان الکانو ته ویلی کیږي، العبو په معنی ده لوبي سره. نو ما د الکانو سره لوبي کولی. فسلم علینا، نبی علیه الصلاة والسلام په ما باندې سلام وکړله. نو بل دا ده چې یو مجلس ته حاضر شي نو که څوک په منځ کې مصروف نه وي، څوک په عبادت کې مصروف نه وي، یا څوک په تلاوت کې مصروف نه وي، نو بیا ور باندې سلام اچول دا به لازمي وي، سلام اچول به لازمي وي. نو ګورئ، فسلم علینا رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام په مونږ باندې سلام وکړله. فبعثني في حاجة، فبعثني في په معنا لی حاجة واخله. فبعثني زولګلم رسول الله صلی الله علیه وسلم في حاجة، یو حاجت د پاره. فابتعت على امي، نو ناوخته مې کړل په خپل مور باندې، په معنی دې سره چې په خپل مور خواته راتګ کې ما څه وکړله، ناوخته شو په ما باندې خپل مور خواته راتګ کې. فلما جئت قالت، کله چې زه رالم دغه مور خواته، مور راته وویله
ما حبسک څه شی ته منع کړی وي، ای ما منعک څه شی ته منع کړی وي. فقلت ما ورته وویله بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام زلیګلم د یو حاجت دپاره. قالت مور ویله ما حاجته څه حاجت د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام. قلت ما ورته ویل انها سر، دا یو یقینا دغه حاجت یو پټ راز دی. نو اوس ګورئ دا مور ورته نه وایي چې ما ته هم ووایه، هغه ورته وایي قالت وویل د دې دغه مور لا تخبرن بسر رسول الله صلی الله علیه وسلم احدا، هرگز یو چاته خبر مه ورکوه راز د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې، یعنی دا راز ځان سره پټ وساته. قال انس رضی الله عنه فرمایي والله لو حدثت به، د الله په ذات باندې قسم که چرته دغه راز مې یو چاته بیانوله لحدثتک به یا ثابتو، دغه راز به ما تا ته بیان کړی و ای ثابت رضی الله عنه، ثابت رحمه الله. رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا، دا روایت امام مسلم و امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله هم نقل کړی دا، بعض دا مختصر هم نقل کړی ده. په روایت باندې پوه شوي، ترجمه کې خو مشکل نشته کنه. ښه ورپسې باب الوفاء بالعهد وانجاز الوعد. باب الوفاء بالعهد باب د وفا په معنا د پوره کولو، یعنی پوره کول بالعهد د وعده وانجاز الوعد او تکمیل ته رسول وعده. دا وفا او انجاز په معنی یو پوره کولو سره هم راځي، خو دلته به تاسو داسې کوئ چې الوفا په معنی د پورهوالي، انجاز په معنی د تکمیل سره به کوئ. نو دا باب دی په بیان د وعدې پوره کولو او د وعدې تکمیل ته رسولو کې. قال الله تعالی فرمایلی دی چا؟ الله رب العالمین واوفوا بالعهد، پوره کوئ دغه وعدې. ان العهد كان مسؤولا، یقینا دغه وعدو په باره کې پوښتنې به کیږي. وقال الله تعالی، الله رب العالمین فرمایي واوفوا بعهد الله، پوره کوئ وعدې د الله رب العالمین. اذا عاهدتم، هغه چې تاسو ورسره وعدې کړې ده، یعنی د الله رب العالمین هغه وعدې تاسو پوره کوئ کم وعده چې تاسو د الله رب العالمین سره کړې ده، یعنی توحید دغه وعده چې الله رب العالمین سره د توحید دغه وعده مونږ کړې ده کنه چې لا اله الا الله. نو د توحید حقدار واحد ولا شریک له یکتا ذات څوک دی؟ الله دی. نو چې کله مونږ الله سره دغه وعده کړې ده، نو مونږ باندې لازم ده چې دا وعده مونږ څه وکړو؟ پوره کړو. مونږ شرک ونه کړو، د الله تعالی سره بل څوک شریک ونه کړو. شرک مطلب دا ده چې د الله رب العالمین په ذات کې څوک شریک نه کړو، د الله رب العالمین دویم د الله رب العالمین په صفات کې څوک شریک نه کړو، دریم د الله رب العالمین په اسماو کې څوک شریک نه کړو. څنګه چې الله رب العالمین به اعتبار د ذات سره واحد او یکتا دی چې بل شریک ور سره نشته، هم دقه شانتي الله رب العالمین په اعتبار د صفاتو سره هم یکتا او وحده لا شریک له دی. هم دقه شانتي په اعتبار د اسما سره هم الله رب العالمین وحده لا شریک له دی چې الله رب العالمین سره به شرک نه کوو. وقال تعالی، او فرمایلی دی الله رب العالمین یا ایها الذین آمنوا، ای هغه خلکو چې ایمان راوړي دي، یعنی ای مؤمنانو، اوفوا بالعقود، پوره کوئ دغه وعدې. یعنی الله رب العالمین خلکو ته فرمایي چې تاسو دغه وعدې پوره کوئ. یو خو دا ده چې وعده د توحید به پوره کوئ، بل دا ده چې تاسو دغه خپل ما بین مخلوقات په اپس کې چې کم معاهده کوي، کم وعده کوي، دا هم تاسو څه کوئ؟ پوره کوئ.
یا دغه شان د یو بل سره د نکاح په معامله کې چې کوم وعدې تاسو کوئ هغه وعدې هم سرته یا دغه شان د تجارت په معامله کې چې یو بل سره کوم وعدې کوئ هغه هم تاسو سرته دغه شان په دنیا کې چې کومه وعده تاسو کوئ نو دا به څه کوئ تاسو پوره کوئ به بیا الله رب العالمین فرمای یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ای ایمان والو لم تقولون ولی تاسو وایي یا ولی خبرې کوئ تاسو هغه ما لا تفعلون هغه خبرې چې کم تاسو نه پوره کوئ نه کوئ یعنی الله رب العالمین فرمایي لم تقولون تاسو ولی وایي هغه خبرې یا ولی کوئ داسې خبرې لا تفعلون چې تاسو نه کوئ یعنی تاسو داسې خبرې مه کوئ چې هغه خبره تاسو پوره کولی نشئ بیا فرمای کبر مقتا عند الله کبر ډیر زیات غټ مقتن ډیر زیات غټ دی مقتن په معنا د ناراضګي سره یعنی ډیر زیات غټ دی د الله رب ډیر زیات غټ ناراضګي سبب ده او ډیر زیات ناراضګي ده د الله رب العالمین په نسبان دی ان تقولوا چې تاسو خبرې کوئ ما هغه خبرې لا تفعلون چې کم تاسو نه کوئ یعنی هغه خبرې تاسو کوئ کم خبر چې تاسو پوره کوئ نه دا د الله رب العالمین په دربار کې ډیر زیات ناراضګي سبب جوړیږي نو دې پسې د حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو روایت دی اوس دا خو د قرآن مجید یو څو آیتونه درته بیان کړله دې پسې د محبوب علیه الصلاة والسلام احادیث هم تاسو ته وضاحت کې بیانیږي چې ګورئ هر هغه خبره تاسو مه کوئ چې هغه تاسو پوره کولی نشئ یو خو دې دا ده چې دې سره بل انسان اعتماد در باندې ختم شي هغه تعلقات به یو بل کې وران شي دویم دا چې د بل مسلمان یقین به تانه ختم شي ته به د مسلمان په نظر کې منافق وګرځېږي دریم دا چې دا سخترین ګناه ده چې تاسو هغه خبرې کوئ کم چې پوره کولی نشئ په دې باندې الله رب العالمین هم ناراضه کیږي نو داسې خبرې مه کوئ چې په کم خبرو باندې تاسو عمل نشئ کولی نو بیا حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایلی دا چې د منافقینو درې علامتونه دي یو علامت دا ده چې کله خبرې کوي دی به پکې دروغ وایي او کله چې دی وعده کوي دی به خلاف ورزي له وعدې کوي او کله چې ته دی سره امانت کېږدي دی به هغه امانت کې به څه کوي خیانت به کوي بیا امام مسلم رحمه الله په دې روایت کې لږ زیادت کړې ده چې اگر که دا انسان روژه نیونکی وي روژه نیسي اگر که دا انسان منځ کوونکی وي منځ کوي اگر که دغه انسان ځان ته مسلمان وایي لیکن که چرته د وعدې خلاف ورزي کوي خبرو کې دروغ وایي نو دا کس به څه ګرځېږي منافق به ګرځېږي نو اوس حدیث ته وګورئ عن ابي هريره رضي الله عنه حضرت ابو هريره رضی الله عنه نے روایت دے ان رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا آیت المنافق ثلاث د منافق درې علامتونه دي اذا حدث كذب چې کله دی خبرې کوي سبا کوي دروغ بوي نمبر 2 واذا وعد اخلف چې کله دی وعده وکړي دی بس کوي خلاف ورزي بکوي واذا اؤتمن خان کله چې دې سره امانت کې خودل شي خان دی با خیانت بکوي متفق علیه دا امام مسلم رحمه الله امام بخاری رحمه الله دا روایت نقل کړی دا نو ګورئ برهم الله رب العالمین فرمایي چې واوفوا بالعهد تاسو خپل دغه وعده سکوي پوره کوي که چرته یو انسان وعده وکي او بیا دغه وعده پوره نکي دغه انسان په باره کې الله پیغمبر فرمایي چې دا انسان
منافق دی دغه انسان منافق دی یعنی یو انسان چې کله یو چا سره یو وعده وکړي دا نه پوره کوي دا انسان منافق دی مخکې بیا وایي و ان صام اگر که هغه روژه نیسي وصله که منځ کوي وزعم انه مسلم زعم په معنه د ګمان سره چې دی ګمان کوي انه مسلم چې یقینا دی څه شي دا مسلمان دی اگر که دی دا هم ګمان کوي چې زه خو مسلمان یم که دی چرته مسلمان دغه ګمان هم کوي چې زه مسلمان یم خو کله چې ورسره امانت کېږدي دی خیانت کوي کله چې وعده وکړي دی خلاف ورزي کوي کله چې خبرې کوي دی دروغ وایي دا به منافق وي دا به منافق وي نو دلته به یو بله خبره به تاسو یاد ولرئ چې آیا په دې دور کې منافق څوک ګرځېدلی شي او که نشي ګرځېدلی مخکې وروسته ټکي راځي منافقا خالصا چې خالص منافق به وي سبا سبق کې روان دي نو ذهن کې به دومره کېدی چې نن سبا یو چاته اعتقادي منافق ویلی نشي منافق اول څه ته ویلی کېږي منافق دې ته ویلی کېږي په لغت کې په څه شي کې لغت کې منافق دې ته ویلی کېږي چې دا ظاهر د باطن خلاف وکړي ظاهر په بنیاد باندې باطن ته دوکه ورکړي په ظاهر یو شانتي وي او په باطن کې بل شانتي وي او اصطلاح په عرف کې خو منافق دې ته ویلی کېږي هم میچن خوري دغه معنی سره برابر والی چې هم دغه منافق وي چې هغه په ظاهر باندې اقرار د اسلام کوي خو په زړه کې اسلام نه وي په ظاهر مسلمان وي حقیقت کې مسلمان نه وي نو داسې کس په دې زمانه کې یو چاته منافق ویلی نشي اعتقادي چې دا د عقیدې په توګه باندې منافق د البته د عمل په توګه خو یو انسان چې کله خبره کوي عملی منافق ورته ویلی شي خو اعتقادي منافق چاته نو دا د زمونږ نننی درس خلاصه یې دا ده چې په دې درس کې مونږ درې خبرې زده کوو او په دې درې خبرو باندې مونږ عمل کوو یو خو به دا ده چې کله وعده مونږ وکړو دا وعده به سرته دویم چې کله چا مونږ سره امانت کېښودله دا امانت کې به خیانت اگر که هغه مال دولت امانت وي د جیداد د څیزونو امانت وي یا که د چا د خبرو امانت وي د چا خبرو کې به هم خیانت او بل چې کله خبرې کوو نو دروغ به مونږ نه وایو نو اصل کې په مقصد زمونږ هله پوره کېږي د دې کتاب چې کله دې درې خبرو باندې مونږ څه چل وکړو عمل وکړو الله رب العالمین دی اول ماته او بیا وروسته تاسو ته د عمل کولو توفیق ورکړي اللهم صل علی روح محمد فی الارض